وایي د یو سړي نه چا تپوس وکړو چې ماما ستا څو بچي دي؟ وایي هغه ورته وویل چې مال د خدای دی 8. وایي هغه ورته وویل چې ښه ټیک ده خو داسې به نه وي لکه ته. که زموږ سره 4 فاست بالران په ټیم کې راسره دي خو چې د کار نه دي نو څه پې وکړو موږ چې موږ لا په اخرني اوور کې 15 رن نشي بچ کولی نو په دې بالران باندې موږ څه کوو؟ دا ګوره ډېر زیات یو غټ سوالي نشان دی پاکستان کرکټ ټیم باندې چې د یو ټیم تاریخ نشته دی هغه راځي تاله شکست درکوي. دا د دې نه بله غټه شرم خبره شته دی نه. ټیک ده واقعي د کیل کې هار جیت راځي دا د میچ او دا د لوبې حصه ده خو ته به لږ شانته کې کامن سنس هم استعمالوي او کامن سنس به په دې استعمالوي چې د یو ټیم تاریخ نشته نوی ټیم دی نوی پیچ دی هر څه نوي را جوړ شو او په دې کې تا ته شکست میلاو شو. یقین وکړئ دا میچ زما د دماغ وړه نه دی دا اوس هم نه وځي. پاکستان په ټیم باندې چې کښېني که نه او په غلطیانو باندې شروع وکړي که نه نو ټوټل ورځ به پکې وځي. زما دا ویډیو به تقریبا 24 غنټو ته ورسي خو د پاکستان د ټیم چې کوم غلطیانې دي که نه هغه به ختم نه شي. پرون چې کومې مین غلطیانې شوي دي که نه هغې ته زه ډېر زیات حیران یم چې دومره یو ویل ایکسپیرینس ټیم دومره غیر ذمهدارانه میچ څنګه کولی شي لکه څنګه چې پرون یو غیر ذمهدارانه میچ کړی دی. اوس بس تاسو ته نران ووایم چې تاسو د انډیا کرکټ ټیم نه دغه میچ وګټئ. کېدلی شي پاسبیلیټي شته دی میچ بای چانس دی دې کې لک هم چلیږي او دې کې چې کوم دی محنت هم دی. دا دواړه شیزونه د شرط دی که محنت د ډېره مې د نیوزیلینډ په شانته کې خو چې قسمت در سره نه وي نو میچ نشي ګټلی ورلډ کپ نشي ګټلی. دا غلطۍ نه بل کول غواړي نو دې نه بعد به ته میچونه ګټې ورنه که په دې سچویشن کې نو بس اعظم خان په ټیم کې وساته دې سره چې کوم دی حارث رؤف ته هم دغه شانته کې موقع ورکوه چې لګیا وي. دا صرف د یو کلاړي غلطي نه ده دا د اوورال ټیم غلطي ده. ستا په ټیم کې چې څومره هم کلاړیان دي که هغه بالران دي که هغه بیټسمنان دي دا د اورال ټول ټیم غلطیانې دي. صرف په بابر اعظم باندې موږ الزام نشو لګولی صرف او صرف په یو کلاړي موږ الزام نشو لګولی. څنګه چې ما ویل چې دیو ګناه او د دې دا ټولې غلطیانې به موږ معاف کړو خو که دیو د انډیا نه میچ وګټو دا روان د هغې نه بعد به نور 2 میچ دي د آیرلینډ او د کاناډا سره هغه وګټي نو سوپر 8 مقابله ته بیا وځي بس غلطیانې معاف شي. بهرحال خپله رایه را سره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږي نو ویډیو کې تر هغه ته ما لاګي اجازه د الله په امان.